چې یو انسان اذان کوي او په اذان سره خلق جماعت ته راشي او دغه جماعت کې خلق منځ وکي نو وای ددنه بهتره خبره ده چا نشته دی. حضراتو دا اذان چې دی په مکه معظمه کې اذان نو ځکه چې په مکه معظمه کې اسلام ضعیف و کمزور و خلکو आवाज نشو چتوله صحابه مسلمانې دل پټ پټ او په پټه برا یو ځای ته راجمع کېدل خو چې مدینه منورې ته هجرت وشو رسول الله مبارک هجرت وکړو او الته د صحابه تعداد هم زیات شو د مسلمانانو تعداد زیات شو نو د مزله به خلق راجمع کېدل خو چا به یو طریقه بیادوله چا بل طریقه چې د مونږ ته منګه څنګه راشو صحابه خپل منځ کې دا مشورې کولې چې اوس خو منګه قوي شو په مدینه منوره کې تعداد هم زیات شو نو منګ له پکار دا دی چې یو داسې طریقه وکړو چې په هغې باندې جماعت ته راځو او په دې مسجد کې په جمع سره مونځ کوو نو ټول به په یو ځل راغونډېږي یو ښه طریقه پکار ده چې په هغې سره منګه راشو صحابه سره دا فکر پیدا شو چا وی داسې کار به وکړو اور به بلو نو چې هغه اور خلک وویني نو پته به لګي چې دا د مونځ ټیم شو خلک په مونځ له راځي رسول الله مبارک فرمایل چې نه دا خو د مجوسیانو طریقه ده چې اور بلو بعضې پکې دا ووي چې نغاره به وهو چې ناقوس وغیره ورته ویلې کېږي دا به یو غټ لرګی و هغې له به یې دا ورکوټې لرګی داسې راویشتون و هغې به یو تیز اواز کو لکه موږ پښتانه ورته نغاره وایو چې تیز اواز کو رسول الله مبارک وی نه دا هم خو د عیسایانو طریقه ده چا پکې وي شپېلۍ وغیره به وهو دغه ټولې طریقې غلطې وي نو وایي داسې کار کول غواړي چې هغه طریقه هم صحیح وي او خلک پې منزل هم راشي دغه مشوره وشوه خو په دې کې څه داسې ښکلې طریقه بیان نه شوه او هغه اجلاس چې هغه ختم شو صحابه خپلو ځایونو ته لاړل په دې کې یو صحابي عبدالله ابن زید ابن عبد ربه دا هغه صحابي دی چې وایي د ده مور او پلار دواړه صحابیان تیر شوي دي او دا هغه صحابي دی چې دی په بدر کې موی شریک شوی دی او دی بیت الرضوان عقبة الرضوان چې کوم دی په هغې کې شریک شوی دی نو دی ټولو ښکلو ښکلو ځایونو او ټولو ښکلو ښکلو مقاماتو کې دی شریک شوی دی د خوب ولیدو او په خوب کې ویني چې یو کس دی او هغه دغه ناقوس چې ما تاسو ته وی یو به داسې غټ لرګی او بل به یې ورله داسې دا ورکوټې رابغو او دی به اواز کو نو اواز به تیز و نغارت موږ تعبیر کوو د هغې نه نو دی په شا کړي و روانو دی ورته وی ای د الله بنده دا تا سره چې دا ناقوس او دا نغاره ده دا ماله نه راکې نو دې کس ته تپوس وکړو وایي په دې څه کې وایي په دې باندې دا کومه چې موږ مسلمانان یو مانځه ته به پې خلک رابلو خلک به راجمع کېږي مونځ ته نو دا موږ له راکړه هغه ورته ووي وایي د دې نه درته ښه څیز نه ښیمه دغه عبدالله ابن زید ابن عبد ربه رضی الله تعالی عنه ورته بیان فرمایي ولې نه وایي چې د دې نه ښه څیز هغه راته وښایه نو هغه ورته دا اذان په خوب کې وي الله اکبر الله اکبر د لا اله الا الله پورې ورته چې دا تمام اذان ورته وی دی کله را بیدار شو
راغ آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان فرمایي چې ما خو نن آشنا خوب لیدلی دی. رسول الله مبارک دغه شانتی یو کس نغاره په شاره اړولې و روانو او ما ورته وی چې دا منګ لراکه منګه به جمیل خلق رابلو مانزه ته به خلق رابلو. نو هغه راته وی چې د دې نظر تخصیص نه خېما. نو ما ورته وی چې هغه راته خو رسول الله مبارک دایره ته خولې دي. رسول الله مبارک چې کله دا وریدل و استاد خوب ریختنی خوب دی او دا شیطان د طرف نه دی، دا د الله د طرف نه دی. خو ورشه بلال رضی الله تعالی عنه چې دا هغه انداسو ته دا هغه आवाज ډیر تیز دی او خپل आवाज هم دی. نو ورشه بلال رضی الله تعالی عنہ لورشه او هغه ته دا الفاظ وایي چې هغه دا اذان وکي. بلال رضی الله تعالی عنہ چې کله دی ورغه دی ورته الفاظ وایي. بلال رضی الله تعالی عنہ یې پتیز आवाज سره وایي، په خوږ आवाज سره وایي. بلال رضی الله تعالی عنہ الله پاک خوږ आवाज ورکړ. کله چې بلال رضی الله تعالی عنہ اذان کو پدې کې عمر رضی الله تعالی عنہ وای را روان دی او ځان پسې صادر راکاږي د ډیر تا دینا او رسول الله مبارک ته فرمایي عمر رضی الله تعالی عنہ چې رسول الله مبارک امام بیګا دا خوب لیدل دي او امام دا الفاظ اوریدل دي. دا هغه نه د پنځو منځونو د پاره دغه اذان مقرر شو. آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کو چې بلال ته وایي چې आवाज د هغه خوږ دی او تیز आवाज دی. نو چې आवाज تیز دی به اذان کوي. بلال رضی الله تعالی عنہ دغه ټیم نه د مسجد نبوي مؤذن مقرر شو او اذان به کو. اوس دغه الفاظ د اذان بلال رضی الله تعالی عنہ بوي او صحابه به پمون درا بلل. خو یاد وساتئ د اذان ثواب څومره دی. یو انسان چې اذان کوي رسول الله مبارک بیان فرمایي وای د قیامت په ورځ باندې با مؤذنین چې دي اطول اعناقا دا سټونه به اوږدوي خلکو کې بلویل وښکاری دنګ غړې به نیولې. منګه داسې وایو کنه یو سړی داسې د نرتوب کارو کې نو وای زه دنګ غړې ګرځم. مؤذنین با د قیامت په ورځ باندې دنګ غړې ګرځي. او بیا یو انسان چې اذان کوي نو وای دا شیطان چې دی رسول الله مبارک او فرمایل وای دا لری تختی د شیطان د تختیدو سبب اذان ګرځيږي. کم ځای کې چې اذان کیږي کم کلی کې چې اذان کیږي د هغه کلی نه شپږ دیرش میله رسول الله مبارک زیات کو هغه د مدینه منورې نه شپږ دیرش میله دی. نو وای شپږ دیرش میله کې اذان نه دا شیطان تختی او چا چې وای وکاله اذان وکړو په اخلاص سره اذان وکړو نو وای دغه انسان بری شو د اور نه او د جنت داخله دو والا جوړ شو. دومره لوی مقام لري اذان. ځکه الله رب ذوالجلال بیان فرمایي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. چې دا غنم د چا خبره کې دی شي چې د الله دین طرف ته خلق را بلی او د خپلم نیک عمل کوي او خلکو ته وایي ګوره زه اطاعت والا یم. نو چې اذان کوي خو منځ به کوي په منځ کې به شریک وي. نو مؤذن الله رب ذوالجلال ډیر زیات اعزاز او فضیلت مؤذن لور کړي اذان کوونکی لره. خو چې کم کس اذان کوي آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي
الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الائمه واغفر للمؤذنین. آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی امامان ذمہ داران دی د خلکو دی چې دا منځ کې د دې ټول خلکو ذمه غستې ده، دا ټول خلک ورپسې ودرېږي. امام غلط شو ټول خلک غلط، د امام تلاوت غلط ته د تمام خلکو منځ نه کېږي، د امام منځ غلط ته په واجبات او سنن باندې نه پیږي، د تمام خلکو منځ غلط. رسول الله مبارک بیان فرمایي ذمہوار دی د خلکو د منځونو امام. والمؤذن مؤتمن، او دا اذان کون کې چې کوم دی د سره امانت اخودلې شوی دی، دا امانتګر دی، دی به امانت کې خیانت نه کوي، بې ټیمه به اذان نه کوي، په ټیم باندې به اذان کوي. بلال رضی الله تعالی عنہ یو واره اذان وکړو د وخت نه مخکې، رسول الله مبارک ورته فرمایل بلاله تا خلکو له تکلیف ورکو، د وخت نه مخکې د اذان کړی دی، لاړ شه د خلکو نه معافي وغواړه. بلال رضی الله تعالی عنہ په دغه ټیم کې وی یا لیتنی لم تلد بلال امی، ای وی چې دا بلال نن مور نو زیږولې، نن ز خپل مور نو مزیږولې او د مور نه پیدا نومه او جړلې دومره پیمانه شو چې ما خلکو له تکلیف ورکو، ما نن اذان کړی دی، د وخت نه مخکې مې کړی دی، خلکو له مې تکلیف ورکړی دی. حضراتو نو د اذان ثواب هم زیات دی، خو دا امانتګر دی، دی به خیانت نه کوي،